اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر زه راغلی یم نن چرګو کلي ده. په چرګو کلي کې ډېر بې وسه خلک، ډېر بې درده خلک چې هغه تره چې دی هغه د عمرګل په نوم یادېږي او وراره چې دی د هغه د رشید په نوم یادېږي. رشید خان څه موده مخکې روان و په جي ټي روډ باندې او وابډه کالونۍ سره هغه باندې د شاته سایډ نه یو ډامپر راغی، غریب پکې خپه هم کړ شوله. او عمرګل چې دی هغه د رشید تره دی، هغه غریب هم چې دی پیدایشي معذوره دی، کمزوری دی، په کرۍ کور کې پاتې کېږي، هېڅ قسم وس داسې نه رسي. هغې سره به خبرې اترې کوو. راځئ به سره یو هم معذوره شي بل هم معذوره شي، وخت تېرول به ډېر ګران شي. هغې سره خبرې اترې کوم. وخت څنګه تېرېږي؟ بس ښه تېرېږي، خو بس په موږ باندې بیماري زیاته ده، د دغې د وجې ده تکلیف زیات دی. په دې حالت هم شکر دی. ته هم معذوره، بیا ځوان زلمی هلک هغه هم چې دی معذوره شولو. کرۍ کور دی، بیلونه دي، بجلیانې دي، مهنګایانې دي، برداشت کولی څه زور در کوي او که نه؟ ډېر راکوي، ډېر راکوي. بس خپل دغه کوو بیل را شي، کرۍ را شي، د کرۍ په کور کې دلته بیا بیماریانې وي، مور هم دړه بیمار، مشرې ورور هم بیمار، کولمو لږ بیمار دی. دی په خپله منډنه آلریډي پکټ ته او زخمونو کې دا پروت دی. په دې باندې لږه نظرثاني وکړه د خپل څنګه یکدم کټ شو؟ دا خو لکه وابله کې روډ د پاسه راوړېدو ټرن نور ګاډي مې اورېدل، دی مې اورېدلو. دغه دوران کې بیا دغه وشو، بیا د ګاډو سره اورېدو ته پسې شاته ډمپر ولاړ. نو دی د ګاډو سره اورېدو نو ډمپر एकदम روان شو، د ده د پاسه راغی او ډمپر یې بره په خپه ولاړ. بیا ډریور وتښتېدلو، بیا خلکو دا په زوره راکړلو، هغې سره د ده پټې مټې وشلېدلې. بیا چې دی خلکو روغ کړلو او بیا پېښور هسپتال ته راوستلو. بیا هغوی په دا دغه کړو چې دنه دا خپه کټ کوو، دی لکه کینسر ته وړېږي، که دا خپه ترې مونږ کټ کړو دا به بچي. نو بس بیا خپه ترې کټ کړه، خپه ترې کټ کړه، تقریباً د کم 2 میاشتې خو همدغه تېرې. بیا پکې شیرپا هسپتال کې پاس زخمونه پکې بیا ډېر خراب غریبي م وه، کله یو نه قرض راخله، کله بله قرض راخله. ولې چې غریبي شي نو بیا خو به خامخا قرضونه به کوو. نن کې پلار هم غریب، په خپله غریبي وه ډېره زیاته. هغه غریب هم لکه وس 10 منډه سره ډېره راسره وه، اوس هم پنو کې غریب کار کوي. خو لکه دلته چې لکه غریبي زیاته شي، بیماري هم دغه شي، ورسره یې دغه بیا ډډه خپل خپلوان هم ښه شته، ښه تکړه تکړه شوي. خو لکه بس څوک داسې خاص چا لاس نه دی راکړی چې درد والا پکې نشته. صرف بس دغه زه یم پخپله، زه پخپله معذوره یم. کله یو خوا منډې جړا فریاد یو ته، کله بل ته، کله بل ته، هم د دوی ماشومانو دپاره پوه شو. نو خدای چې بس الله ته سپارلي کوو، د الله نه سوا بل څوک نشته دی. نه زه خو لکه تقریبا 3 کالو ومه، هغې نه بعد طبع کې خراب کړم، پولیو بیماري مې ده که نه، حادثه ماته ماته نه شوې، زه په بیمارۍ کې بچپن نه دی. هغه ټیم کې مونږ سره دا کسانو تقریبا 14 ورځو پورې مونږ سره ډیوټي کړې وه، 14 ورځو پورې. بیا د هغې نه لکه مونږ ورته مونږ تاسو ته سم نه وایو، که روپۍ لګي که 2 لګي تاسې په خپله لګوئ. مونږ صرف دا ده چې زمونږ غریبي ده، مونږ تاسو سره زیاتې نه. خو بس هغې کې مونږ نه دا کسان چې ګولۍ ورسره قیمتونه ورسره زیات شو، دوی رانه هسپتال نه لاړه وته. خو داسې شوي وه چې بس خبره پیله د لاک نه وه. بیا چې روغه وشوله نو بس په 3 لکه روپۍ م روغه وکړه،
هغه هم د یو بل نه قرضونه راغشي تقریبا قرضونه خو ډېر اوس هم په موږ لا پراته دي خو لکه دا تقریبا سکم 3 لکه روپۍ موږ هغه په قرضونو کې یو بل له ورکړې اوس هم لا قرضونه لا په موږ باندې لا پراته دي خو نن سبا خو څوک چاته قرض نه بخي نو داسې غریبین ده د کرۍ په کور کې موسیږي او بیماریانې نورې متفرت دي صرف د الله نه سوا بل څوک نشته دی یاره کم سے کم نه که نه د 10 روپیو برابره خبره شوې نو 10 روپۍ تاسو چې دی په دې باندې خرچه وکړله په دې باندې د 7 لک روپو د علاج وشړلو د خلکو تاسو له 3 لک روپۍ درکې نو دا جرګې مشران چې کوم نو دی کم سے کم دومره نه کتل چېره لکه دا مونږ جرګه کوو یو فیصله کوو لګو الګ باندې 7 لک روپۍ د کور ولګېدې او ته ماله 3 لک راکې کم سے کم پکار خدا وه چېره 7 لک روپۍ پې لګېدې هم 7 درکړې وې 6 لګېدې هم 6 درکړې وې 3 لګېدې 3 لکې درکړې وې نو جرګې خلکو مشرانو دې چیز ته سوچ نه کولو اصل کې خبره دا وه چې زموږ اړخ نه زور نو د پیسې اړخ نه زور هم نو ډکې د وجې مونږ بس یو بل راته ویل چې یاره دا د ټریپک د سړک حادثه ده او سبا به دا هم نه وي نو په دقې وجې مونږ د غریبۍ د وجې مونږ دې ته هار ومنل هر خو دې په دې ومنلو چې بېوسه یې بېدرد دی د تپوس ته هم څوک نشته خو لکه جرګې مشرانو ته خو دا پکار وو که نه چېرې انصاف خو یې کړی وی په هلک باندې لږي 7 لک روپۍ او تا ته درکوي 3 لک دا 3 لک روپۍ به ته الحمدلله راوړې ستا د کرۍ کور دا مات ګوټ پکي دا مات ګوټ سایکلې دا مات ګوټ کټونه دې ته یې ونه کتل نه به دغې ته څوک دا چې یو کس نه به دغه پسوال راغشي دا هم راغشي سایکل هم راغشي پکي هم پسوال راغشي زمونږ دغه غریبي ده او بس څوک د الله اکرم هغه خلکو دپاره چې په ګاډو کې ګرځي هغې دپاره ډېر ښه دی او هغه خلکو دپاره ډېر خراب ژوند دی چې هغه ستاسو په شان بېوسه خلک دي چې په کور کې چې دی د یو کولر پکي وس هم دی چې هغه کور ته یو کولر پکي راوړي خو زه بهرحال حکومت نه څه گزارش کوي گزارش کوم چې موږ سره منډه ترړه وایي بېوسه یو که داسې څوک پکې کېدای شي د الله د رضا لپاره دوی سره منډه ترړه وایي کور یې په کرۍ دی که چېرته داسې سهاره ورته میلاو شوله د کور چېرته داسې څوک چې چېره څوک د هوایانو لپاره څوک پیسې میسې ورته رالیږي نو زمونږ همدغه مجبوري ده بېوسه یو ښه خلک هم پکې شته دي خو یا به یې زمونږ اړخ ته نظر پوره راغلی نه یا به په مونږ باندې پوره دغه نه کوي چېره دوی واقعي دوی داسې غریبانان دي یا دغه دي لکه پوره څوک چې راځي چې ودې ګوري دا هلک دې مو ګوري زمونږ خپله غریبي دې مو ګوري هغې نه بعد دې را سره بیا امداد علي بی چې دی دا د پنجاب اړخ څوک دی که نه اردو او اردیا کې دی که نه هغه خدای چې مونږ سره په ګرمه ګرمۍ کې ښه ښکلي امداد کړی دا او امداد به هم داسې ښه کولو اوس هم شته لا جاري دی خو لکه اوس پکې لږ شان دي سلو راغلي اوس الله ته پته ده چې د هغوی اړخ نه څه دغه دي څه خبره ده بیا هغوی چې کله دا پیسې رالیږي که روپۍ پې هم بره وي که روپۍ پې کمه وي دلته په ټریپک کې یو رشید بی دی هغه ته یې راولیږي هغه خدای دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي هغه یې مونږ له دلته راوړي زما هم ریکارډینګ وکړي زما د دې بچي ریکارډینګ مونږ وکړي او هغه پیسې مونږ ته شمار کړي چېرې په دې تاریخ باندې په دې دغه باندې ما دونه پیسې هغه د دې د وجې کوي چې هلته علي بی دی چې هلته هغوی وګوري چېرې واقعي ما دونه پیسې او رشید بی ته یې راولیږي بیا هغه مونږ له دلته راوړي دوی ته میلاو شول هغې مونږ ته پوره په سکرین باندې که روپۍ کمه وي دی به مونږ له کمه راکوي هلته بیا مونږ نه تپوس کوي هغوی ته بیا په سکرین ښکاري چې هغه واقعي امانت باندې پیسې دوی له ورکوي علی بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا لیکن یہ تو بہت بیچارے لوگ ہیں اگر آپ پشتو میں سمجھتے یا اردو میں سمجھتے ہیں تو میں پشتو میں بھی آپ کو بتا دوں گا اور اردو میں بھی بتا دوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہو آباد رہو یہ لوگ آپ کے بہت مشکور ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے یہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ اس بندے کا کچھ مسئلہ بن گیا تو ان لوگوں کا یہ بھی وس نہیں ہے کہ یہ اسپتال تک ان کو لے جائیں بڑی بڑی مہربانی خوش رہو
इसी तरह लोगों की वजह से जो है दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन गरीब लोग जो आजकल आबाद है वो बिल्कुल आप लोगों की तरह से आबाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अफरीदी फाउंडेशन वाला چې دي هغوی مونږ سره ډېره زیاته منډه تړلې وله لفګري ګارډ کې. دا ماشوم مونږ ډېر ګرمه ګرمۍ کې به بوتلو را بوتلو، کارن کې مونږ ته به د ایمبولینس خرچه مونږ له کرای به مونږ له راکوله. اوسه پورې د هغه ګولۍ مونږ سره جاري دي او د هغه نه مونږ علاج کوو او ټوله خرچه افریدي فاونډیشن والا ابراهیم یو کس دی، حاجي صاحب دی، الله دې سره ډېر ښه وکړي. هغوی اوسه پورې مونږ سره منډه تړله والې ده او دا وکړي به. افریدي فاونډیشن د هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو. عمر ګل یو معذوره انسان دی، که په دې کې عمر ګل سره چې چا هم ښېګړه کړي، یو چا هم دې سره منډه والي، هغه یو داسې سړی عمر ګل چې هغه نه ښېګړه کله به هم هېره نه شي. افریدي فاونډیشن د هغې هم یو جهان مننه چې دغه شانتې خلکو سره تاسو تعاون کوي. ډېره ډېره مننه، شکریه. افریدي فاونډیشن شکریه ادا کوي. ولې نه ډېره په سر سترګو تر قیامته پورې ولې د هغه دا ښېګړه بالکل هېره نه کړمه. پښتون یم، مسلمان یم، ولې به د هغه ښېګړه زه هېروم؟ اوسه پورې زما دا بچې هم د هغوی په دغه باندې روان دي او خدای دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي. الله دې ورله څومره جانه ښایسته کړي. بچي نشته، خدای دې ورله بچي ورله ورکړي. زما دغه دعا ده. خیر ښېګړې ادارې خو ډېرې زیاتې دي، خو د رشید خان او د عمر ګل غږ چې دی نو مخکې رسېدلی نه دی. انشاءالله کوشش به زموږ داسې چې انشاءالله هر ځای ته به رسو او ټولو ته گزارش کوم چې څومره د خیر ښېګړې ادارې دي اور دین علاوه چې دی په دې سکرین باندې د عمر ګل استاد نمبر هم شته دی، تاسو ته ښکاري. لہذا کم سړی دې سره امداد کول غواړي ډایرکټ عمر ګل سره رابطه کوي. بس دا زموږ یو گزارش دی، تاسو ته مونږ ښی دی، یو ریکویسټ دی چې رشید دی او عمر ګل دی ډېر بې وسه او بې درده خلک، لہذا چا چې څومره وس کېږي دې سره امداد وکړي. پهله ژوند څنګه اوس څنګه دی؟ پهلنی خو ولې خو پهلني کې څه وجه وه؟ چکر بم والی مرګرو سره ګرځېدو، کټ یار څه بم کوم. کار روزګار دې کولو که نه صرف ملګرو سره ګرځې؟ ولې څه کار دې کولو؟ ډېرونو څو روپۍ ورځ به دې اخیسته؟ 87 روپۍ به هغه پیسې به تا جیب کې اچولې؟ اور اوس ژوند څنګه دی؟ اوس نه کار کولی شي سړی، نه کور نه وتی شي، بس چېرته هم نشي. ملګري دې تپوس ته نه راځي چې زموږ رشید خان ملګری چې دی خدای کټ شوی دی، لږ تپوس دي رالي مخکې رالي، اوس دې لرې راتلل به دلته تاله تپوس ته. حکومت نه څه گزارش کوي رشید خانه؟ بس مونږ سره لږ دانه منډه ووایه غریبانانو سره، نه ټولو سره چې لږ غریب د هغه هیله ورسره ګزارې چلیږي. الحمدلله خلک شته، د خیر ښېګړې ډېرې ادارې شته، ټولو ته دا گزارش دی چې دا بې وسه بې درده خلک دي، مهرباني وکړئ چې دې سره امداد وکړئ. څه د هر چا په کور کې کېدی شي، که هغه غریب دی هم کېدی شي، که هغه مالداره دی هم کېدی شي، خو که مالداره په کور کې دغه شانتې حادثه خدا نخواسته وشوه د هغه به بې پروا رانی شي، خو غریب سړي په کور کې وشوه نو انتهایي زور به میلو شي. زور به ولې میلو شي؟ چې هغه بې وسه بې درده وي. مالداره سړي ته به ولې چې دې زور میلو نه شي؟ چې هغه سره هر څه شته، هغه سره هېڅ قسم کمی نشته، الله تعالی هر څه ورکړي دي. گزارش دا دی چې دا ترې هم معذوره دی، دا وراره هم معذوره دی، او د دې رشید خان پلار چې دی خدای خبر دی په کم ځای باندې ورک د غریبۍ د وجې په کم ځای پروت دی، چېرته 5 میاشتو پس 6 میاشتو پس 2 میاشتو پس چېرته یو شپېله یا راغلی یا نه راغلی، مسافرۍ کې لګیا دی په 10,000 روپۍ میاشت دې بچو دپاره، دې معذوره دپاره، دې رور دپاره. کور هم د کرایي شي، حکومت در باندې غټ غټ بیلونه هم راواچوي، روزګار دیم نه، کاروبار دیم نه، انکم دیم نه، غریبي دیم وي. دا کولر چا په زکات کې ورکړی دی، دا پکې چا په زکات کې ورکړی دی، دا سایکل چې دی کاباړ کې په 1200 روپۍ اخیستی دی چې تاسو ولیدلو سیټ هم شلیدلی دی. دا هم چې زمونږ د ویډیو په تھرو باندې دا آواز رسي، ټولو ته دا گزارش دی چې دغه شانتې بې وسه بې درده خلکو نمبر په دې سکرین چلیږي، د الله د رضا دپاره، د آخرت دپاره. ښېګړه خلک په دې دنیا کې، په آخرت کې دنیا کې څوک نه کوي، چې
چې کله د یو سړي سترګې پټې شي څوک یې ګڼه نه کوي چالم چې دا ویډیو ورسي که د هغه 100 روپۍ وسي که د هغه 1000 روپۍ وسي چې څومره وسي هر یو سړی په خپل وس تړلی دی چې د خلکو سره امداد وکړي دې سره منډه ووهئ زما په کور کې هم کېدی شي ستا په کور کې هم کېدی شي هر چا په کور کې کېدی شي خو زور یې په یو سیړ وځي زور یې په یو طرف وځي نن عمرګل په جاړه کې پروت دی رشید خان په جاړه کې پروت دی خو داسې سړی نشته چې عمرګل ته وایي چې زه یم غم مه کوه داسې سړی نشته چې ده ته وایي پوه شولې چې ته زما وراره ته زما بچی ستا خپکټ شو ستا د علاج ذمهوار زه یم الله دې ذمهوار دی زه دې ذمهوار یم خو که مالداره سړي زوی وی ده هر یو به ورته وایي چې ته زما وراره مې ته زما زوی مې ته زما بچی مې مان چې دی هغه پیسه ده په دې دنیا کې ښه خلک ډېر شته داسې خلک شته چې هغې وایي چې نه دا زما بچی دی دا زما وراره دی دا زما خوری دی دا به زه د په علاج هم زه کوم ده سره به زه منډه هم وامه داسې ډېر خلک شته علي به یې د سعودیا نه دې سره په رابطه باندې دی میاشت په میاشت تعاون کوي دې نه علاوه افریدي فاونډیشن والا دې سره میاشت په میاشت تعاون کوي د علاج او د پیسو د هغې هم زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې الله دې ستاسو د فاونډیشن او علي به یې ستاسو په رزق کې د الله پاک دومره برکت واچوي چې تاسو همدغه شانتې د خیر ښېګړې کارونه کوئ نور زمونږ سره الفاظ ختم دي نشته گزارش دا دی چې د خلکو سره تعاون وکړئ د خلکو سره مرسته وکړئ د خلکو سره امداد وکړئ د امداد دپاره د دې خلکو نمبر په سکرین چلیږي تاسو دې سره ډایرکټ رابطه کولی شئ د الله په امان